چې د یو حمل نه به دوه بچي پیدا کېدل خو یو بالک یو بجنې یو بالک یو بچا نو چې د کم الک سر بجنې پیدا شي وه د دغه الک پر دې سره نکاح جایز نه چې دوانه به جوړ واچوته یو ځای خو د بل حمل سره چې به کم الک او جنې پیدا شوه نو مثلا لکه ګوره زید او زینب پیدا شو او عمر او سوکو هنده د دې زید به د هندي سره چې د عمر سره کوم جنې پیدا شي دا به دې سره نکاح جایزي او د بل سره د حابیل سره چې کوم جنې یو جنې د حابیل سره پیدا شي یو د چا سره قابیل سره او قابیل پکې مشر په عمر کې د مخ کې پیدا شو نو د دې حابیل چې کومه د قابیل سره جنې وا پیدا شي هغه چې د حابیل سره چې کومه جنې پیدا شي دا غینه خيسته په وسم کې د قابیل هغه خور نه هغه خيسته نو آدم علیه السلام و فرمایل چې لکه د حابیل نکاح ورچا سره وشي د قابیل د خور سره و دي هغه ورو دا زنه منم دا خو زما د خور خو خيسته ده لہذا ابم خيسته وا بل خدا ډیر خيسته براغي پنځو نو زبر دې سره به ځنی کا کوم او زړی رقداري ولې دا زما سره پیدا شي آدم علیه السلام ته فرمایل د استاد سره د دې نکاح جایز نه ده طریقه دا ده نکاح هغه دا زنه منم دې باندې پوه یو آدم علیه السلام ته بل چې وږي په هغه وخت کې به د صدقې د قبلې دو طریقه دا وه چې مثلا تا به یو کار کوو تا به هغه شی داسې میدان ته راووښو نو که دا به الله پاک قبلوله جوور به راغی به وخوړو او که نه به یې قبلوله نو دا به په ځای پروت نو حابیل به ګډې سره ولې او قابیل چې دی زمیندار جو حابیل یو ګډ پرېښودو میدان ته او قابیل سره پرېښودو دانې جو اور راغی هغه ګډې وخوړو چې دی پاکه دی لہذا د دې آدم علیه السلام ته وفرمایل چې دې نه معلومیږي چې ته په ناحقه یې لہذا د دې نکاح به رده سر کړي هغه نه دا په جوړ نه کېږي چې نور ولا سور نه غلو خپل ورته یې زه تا قتلوم هغه یې که ته ما قتلې خو زه تا نه قتلوم ځکه شرعي مسله دا ده چې یو تن تا قتلې تو خپل دفاع کولی شي که هغه قتل شي خیر دی په دې باندې پوه خو هغوی خیر زه دا ظلم نه کوم زه مظلوم مرم دا څه مرم او دا حق په دې امت کې چا ادا کړی عثمان رضی الله عنه چې مقابله ګوره هم کولی شوه خو یې زه مقابله نه کوم په دې باندې پوه شي او شي نو دی ولګېدو چې بس قتل په دې باندې پوه شي چې قتل کو بیا چونکې دا په دنیا کې اولنی قتل و نه قتل کړی لا نه و کله به په مری زور کوه به مړ کېدو نه هغه به لاس نه و قتل و نه شیطان ورته څه طریقه وښوه په دې باندې پوه شئ بیا چې قتل یې کړو بیا ورله طریقه نه ورتله چې دې سره به اوس څه چل کوم نو دوه قارغان راغلل یو ورغلل یو قارغه ولګېدو بل قارغه یې مړ کړو دا کم چې ولګېدو دا بل یې مړ کړو نو دی روغ کنده وکنله او دی پکې پټ کړو دم دله کنده وکنله او دی پکې سب پټ کړو نو د هغې واقعي ذکر کوي الله پاک په دې باندې پوه شي او دا د دې دپاره نه کوي چې دا د واقعي او د قصو کتاب دی دا دې دپاره کوي چې نبي علیه السلام ته تسلي ده چې که ستا سره یهود بغض کوي نو د حابیل سره هم چې دی چا بغض کړی حابیل په دې باندې پوه شي په دې مخه پکې نه علماء خو یې فرمایي چې بیا زلزله راغله او آدم علیه السلام په موقع نو زلزلې ما په تفسیرونو کې نه دي لیدلې دغه واقعه مختصرا مې تاسو ته وویل دغه واقعه دې کې پکې دا اختلاف پکې شته بعضې وایي چې دا د آدم علیه السلام صلبي بچو بعضې وایي چې دا صلبي نه خو وروسته په اولاد کې نو مجازن ورته نسبت شوی خو حقیقت دا ده چې دا صلبي بچو ځکه د دې قرآن په خپله معلوم په دې باندې پوه شئ او دغه زلزلې د امان نه دي لیدلي اوس دا نه خبرې نه شو کولی که نه وتلو علیهم جو کېدای شي چې که ته بعضې تفسیرونو کې لیکلي یو عالم بیان کو چې نو چې د حج له تللی و نو دغه په ځمکه پړقېدو چې آدم علیه السلام ویرېدو بس دا خبره ده خبره د زلزلې ده نه او دا هم د یو عالم نه داسې اورېدلي چې مکې ته دی روان شو خو دغه مې زلزلې دا مې نه ده اورېدلې او خو په کتاب کې مې دا نه دي لیدلي وتلو ولولئ په دې باندې
ولوله په دې باندې خبر د دوو زامنو د آدم علی السلام په حق سره اذ قرب هر کله چې دوانو نزدیک را قربانا سو قرباني د یو دانی او د بل سوی ګاډه فتقبل من احدهما پس قبول کړی شو یو د دې دوانه په دې باندې دا مشکل لري چې دا غو لکه دا خو خور ورودي ولې هم کله دوام نه پیدا او کله دریو نه او کله شپږ خو چې مور یو د دې بل طریقه نه نسل بسنګ زیاتی په دې باندې پوښي دغه دوه کسانو ولم يتقبل من الاخر او قبول نه کړی شو ربنا اغدانی په ځای پاتې شو نو قال سجو دوی لاقتلنك خامخ زبتا قتل کما نو قال دې چې حابیل وتوي انما يتقبل وکته چې زما صدقه نه قبول شي نو بهشکه الله پاک قبلای څه شي د متقینانو تبه متقینه وایلین بسط الی کچته ته وګت کی الی ماتا لاس خپل تقتلنی د صد پار د پار د قتلولو زما ما انا نایمزو بباستین وګدون کې لاس خپل لری الی کتا ته لیقتلک د پار چې قتل کوم ته زنه قتل الله انی اخاف الله ولی الله نه یریګما رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات کې رب معنی د مربي سره انی اريد بشکا زیر عدلرم انت بوا دا چې تسګي واخلی گناه زما و اسمک او گناه خپل پتكون پشیبت من اصحاب النار جسنا خاوندان د ورنا او دا بدل رچا د ظالمان دا فتوعت له پس تیار شو ده پس تیار شو له د پاره نفس ده د قتل لپاره قتل اخی د قتل لچا لپاره ضرور پر د پاره په قتل او پس قتل په اسبا د وګرځیدو د قابل من القاصرین دسه دا خو وسخه خېدو طریقه ولا نه ورته نو په بعث الله غرابا پس راولي والله پاک قارغه يبعث چې کنه لې په الارض پزما کنه لې زمکا لیوریو د لپاره جو وخی دغه کای په یواري څنګه په پټي سو ات اخیلاش درو پر قال دی قابلوي یا ویلتی ای افسوس ته پما عجزت ان اكون مثل هذا الغراب اذا عجزتم ان د دې خبرې نه چې شمزو په مثال د قارغه فواري چې ز پټ کما لاش درو پر پاس با من النادمین دی وګرځي ورسنه د خپېمان من اجل ذلك د دې وجنه كتبنا مونږه مقرر کړی علی بنی اسرائیل لیکلی دی مونږه علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې انه چې بشک من هغه سو قتل نفسا چې قتل کو یو نفس بغیر نفس بغیر د نفس نه اسه لکه دی بل نفس قتل کړي نه او دین او فساد نه بغیر د ورانی نه پیدا دی په ځمکه کې ورانه نه ده کړي فکأنما قتل الناس جميعا گویا قتل کو دا خلق ټول لہذا سوق چې د قیامت پورې قتل کوي نو د قابل به پکې سي په دې باندې آیات نه معلومي گویا چې د قتل کو یو سړي بغیر د حق نه چې د ګوره غریب سي چل نه وکړي او قتل وکړو نو د ټول خلق قتل کو نو اول قاتل چې قابل نو وس چې سوق قتل کوي د قابل به پکې سي د قاتل به پکې خدا قابل به پکې ومن احیا چا چې ژوند کو د نفس لره کې قتل نه کو فكأنما احيا الناس جميعا گویا کی د ژوند کو خلق ټول ولقد جاءتهم رسلنا ما پیوګل یو سړي چې غلطي وکړه د دې سم صحیح كأنما أحيا من أحياه كأنما چرګ بچو او کنه بچ کو لکه د غي بچ کو قتل متل ونه کو دې باندې پوښي نو گویا چې لکه مقوله او غلوا نو گویا چې د ټول خلق ژوند دی په دې باندې دومره ثواب بده ته ملایي ځکه څوک چې د نیکی کار لکه اول نیکی کوون کې نه کدی قابل لکه دا دلق مقور غلوا او کده دا قتل نه کړي نو د قیامت پورې چې د پشان چا کار کوو کنه جو هغه ته ثواب ملایي کنه وس زما په اولاد کس باندې لاس بر شو او دا الله د یې لکه زو پاتې شو نو دا مانی کی وکړه کنه الله پاک ثواب ورکړي دا به قابل ته رسیدي لیکن ا ګناه کړي دا ګناه غته رسیدي دغه شان کې وسلی له مقور غلا او دې مړ کول شو دا کس لیکن د مړ نه کو دته ثواب ملاوي دي چې بک نور خلکم دا چل کوي دته به ثواب اول چې چا دا کار کړی په دې باندې پوښي د دې نه مراد دام ده چې یو سره نیکی وکي هغه ته چې لکه اوس مثلا یو کس یو ښه کار وکړي لکه یو سره تبلیغ لولي الان کې تبلیغ دی اوس په ځای نه هغه ته په سلور میاشتو کې د په سلور میاشتو کې د مثال
مولوي صاحب لکه اوس یو سړی قتل کړی که نه زه ډېر دی ولقد جاءتهم رسلنا دلته پکې یو بله د غم ده که نه او خامخا په تحقیق سره راغلي وو دي ته پیغمبران زموږ په واضح دلایلو سره ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک بیا بېشکه ډېر د دې نه وروسته د دې نه په الارض په ځمکه کې خامخا څه شو د حد نه تېروونکي انما جزاء الذین بېشکه بدله د هغه کسانو چې جنګ کوي د الله پاک او د رسول د هغه سره ویسعون او دوی کوشش کوي په ځمکه کې فسادا دوراني ای یقتلوا شوکمار سزا د شوکمار وښیي شوکمار پیژنې که نه په لار کوڅو کې ناځي جبونه جوړوي دا. ما هغه یو د مونږ یو خپل دی دغلته کې زما نه ماما دی خپل دی امجد د هغه خبرې سړی پیژني هغه د یو عام زده شوکي به یې کولی چې د سړي په سړي تماچه راوي راوباسه چې سره سړي هغه ورته یې امجده په خیر راځي خو یې روان په دې باندې پوه سزا د شوکمارو که دې شوکمار شوکه هم وکړي او سړی هم قتل کړي هم ته پیسې والي هم یې قتل کړي څه چل به کوي نو ای یقتلوا او یصلبوا دا چې څه شي قتل کړی شي او په سولی کړی شي هم به بیا دغه سړی به هم د شوکمار به هم قتلولی شي او بیا به یې بره ځوړند چې قتل شي د قتل نه وروسته به یې ځوړند نو قتل نه وروسته نو چې قتل شي نو بیا خو مړي که نه ښه که دې شوکمار صرف سیچل کړی سړی قتل کړی پیسې نه یې اخېستې دی به قتلولی شي دوه شو درېیم که دې شوکمار صرف پیسې اخېستي نو لاس خپې به ترې عدل بدل کټ کوي دی په سارق کې نه راځي او که چېرته دا شوکمار صرف یارول مرول کوي هسې خلکو ته چیغ ویدي چې په لار کې نه ځي نو دی به د دې مثلا د بریکوټ دی په بریکوټ کې خلک یاری وي د بریکوټ نه وایي چې ګوره ته یې ته ځه وبه یې شړي دا څلور سزا ده ای یقتل او یصلب او تقطع یا دا چې کټ کړی شي لاسونه د دې او خپې د دې من خلاف عدل بدل او ينفوا یا وشړلی شي من الارض د ځمکې نه ذلک لهم خزي دا د دې دپاره څه ده شرمندګي ده په دنیا او د دې دپاره په آخرت کې عذاب لوی دی الله پاک وایي جهنم ته بوځي الا الذین تابوا مګر هغه کسان چې توبه یې وکړه د دې شوکې موکې نه من قبل مخکې ان تقدروا دا چې تاسو څه شئ قدرت طاقت بیا مومئ په دې باندې لکه تاسو پې قابو بیا مومئ فعلموا پوه شه ان الله غفور رحیم بېشکه الله پاک څه دی مخکې د دې تاسو لا قابو کړي نه دی دوی زموږ توبه ده نو الله پاک پې وبخي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله هغه کسانو چې ایمان یې راوړی واتقوا الله ویرېږئ د الله پاک نه وابتغوا او تلاش کړئ الله طرف ته الوسیله څه وسیله په دې باندې پوه شو وجاهدوا جهاد وکړئ په لار د الله کې لعلکم تفلحون د وسیلې معنا په مفردات القرآن کې امام راغب اصفهاني کوي مراعات سبیله بالعلم والعبادة مراعات سبیله معنا دغه کوي امام راغب اصفهاني مفردات دغه وسره ملي کوي دا ځل لیکي دا مفردات القرآن یو جلد کې دی ځانه والی بیا یې ګورئ د وسیلې معنا کوي مراعات سبیله بالعلم والعبادة په دې باندې پوه شئ علم حاصل کا بیا د الله پاک عبادت مراعات سبیل زر لیکي ګوره دا بیا خلک وایي دا دغه دی وایي تاسو ته وځئ نو ما یې څنګه وځو دې نه خو سړی وتی نه شي هغه په یو ټکي به تفسیر وکړي نه دې خو لفظي ترجمه خو چې په کوم ځای کې مراعات سبیله بالعلم والعبادة بالعلم والعبادة په دې باندې پوه مراعات سبيله بالعلم والعبادة انا نو په تاسو پوهیږئ چې د الله پاک د لارې لحاظ وساتئ په څه سره په علم او عبادت سره الله پاک ته په دین نږدې کېږئ ها په علم او په څه سره په عبادت سره وسیله باعمال الصالحات دا په اتفاق د علماو سره جایز ده وسیله په باعمال الصالحات په اتفاق د علماو سره جایز ده په دې کې د هیڅ چا اختلاف نشته لکه بخاري شریف کې یو حدیث ته دا واقعه به لیکي نه خاصه اوږده ده ګورئ ځکه دا چې تاسو بیا اعمال صالحات په نیکو اعمالو سره دا په اتفاق د علماو سره
وزي غاګور ځان په دې واقع دا به تاسو اورېدلیم د علماو نه بار وزي د تاسو ویل بخاري شریف کې یو حدیث دی چې په بني اسرائیلو کې یو درې کسانو هغه باران ماران پر راغی جو غار ته راوتښتېدل نو چې غار ته راغلو بره چاته ګټو جو اپې راغی جو غارې بیخي بند جو دې درې واڼو دا مشوره وکړه چې که مونږ چېرته تاسو کې مونږ ټولو کې چې چا نیک عمل کړی د الله د رضا دپاره هغه وسیله کوي چې الله پاک دا ګټ لري یو وی الله پاک وی زه شپن کې ما به ګډي سره ولې نو بیا چې به دا ګډي ما کله بووي نو پېما مې ته ولوشل اول مې خپل مور پلان لور بیا مې ورسته بچو او خزي لور کول وس پسې چل کوي مور پلان کو بشړې چې کور راته وزګار شي اگر کله یې مې کړې ما ته سم معلومه په دې باندې یو ورځ وای زر عالم او غړي چې مارا وسې نه وخت شی ور باندې نو کټوي مې ډکه کړه لیکن مور پلان مې ودو او دا ځامن په خپو کې دا بچي لغړېدل چې مونږ لا پیرا خو ما دوله ور نه کړ چې سو مې مور پلان نه اسکله هغه ودو خو هغه مې راي خول نه چې کله هغه ته ولاړو مې چې را پاسې دل پې مې ور کو بیا مې خپل بچوله هغه بیا سهار را پاسې دلی یا بس ټیم کنه غدا عمل مې الله پاک ستاسو رضا د پاک کړی نو دا ګټ لري جو ګټ لکو ته ونټو پسې ټول نه بیا به کې یو بلو هغه وی زما سره یو مزدوري وکړه ما ته وی چې تعالی مثلا من 15 دړې غنم درکو چې مزدوري وکړه چې ما ته 15 دړې غنم مال جو هغه وی دا لګ دي نو ما ته چې ما خدا ستاسو دغه کړو بیا لاړ وی چې زناله وی چې لاړو جو غنم بیا ما وکړل زما کرا سره جو اخډیر جو بلی پیر نه بیا وکړل خډیر جو بیا مو کړل جو راغینه جو بیا جو واګانی او دا پکې مو شوې په هغه پیسو اسړې سوق پس راغی وی جیوي ستا سره ما مزدوري کړو خو زاغه وخت محتاج نه مس محتاج زما غنم را هغه دغه غنم هم دغه کې ډیر شي پراته زم ستاري هغه واګانی او بيزم بوزا هغه په ما پوره خندا مکوه وی خاندم نه بوزي دا غشه ده جو کدا عمل مستاد رضا لپاره کړی جو ګټ خو په دې دوله بل وې زما د تر د لور چې د پیسې په کار شي وي ما چې در کوم کې زینا را سره کې وای پیسې مو ور کړې نو چې کله زینا مونږ کلا کړی نه و دې ماته چې د الله نه ویریږي او دا بکارت په دې طریقه سره مزه لګو ذکر دې بل طریقه ده په دې باندې پوهیږي هغه نکاح نو کدا کار ما جوزه قرار شو کدا می ستاده یې کړی الله پاک دا غټ لري کې جوړلري شو بيخي جوړ توسل باعمال الصالحات توسل بزوات الصالحين د نیکانو کسانو په ذات وسیله کول لکه به حرمت پلان کې لکه دی تاسو په دې کتابونو کې لیدلې د اورادو نو دا د شیخ ابن تیمیه شیخ ابن قیم او بعض نور کسان چې داغو په نسبت دا ناروا او ناجایز ده او د علماو دی بند په نسبت دا جایز ده دا وسیله په دې باندې نو زموږ د چا سره کسان کار نشته تاسو هم د کار وسیلې کې دا مختصرا خلک به ډېر تفصیلونه کوي ډېر تفصیلونه ته ضرورت نشته مختصرا پوه شوي دا د علماء دیوبند مذهب دی او دا د شیخ ابن تیمیه شیخ ابن قیم او د بعضی نورو کسانو کې د په دې زمانه کې وایي دا غو په نسبت دا جایز نه ده په دې باندې پوه شئ هم په چا باندې رد نه کوو څوک نه مني جندي مني مو خو دیوبندیانو موږ وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون په دې باندې پوه شئ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا بشک هغه کسان چې کفر کړي کاش چې قیامت په ورځ به سوي دي کاش چې بشک د دې پاره وې ما هغه چې پزمکه کې دي ټول دا ټول د زمکه او دار سره دوی و مثل او په مثل د نور دا ټول دنیا یې وې د دې په مثل نور وې معود د سره لیبتدو دې د پاره چې دی په دیو کې په دې سره من عذاب یوم القیامت د عذاب د ورځې د قیامت چې دا په دې کې او عذاب تلری شي نو ما تقبل منهم قبول بنکړي شي دي اوس قبلي اوس ورکا 15 روپے اوس نه ورکې ولهم عذاب الیم دې د پاره سي عذاب درناک او د دې کافرانو صدقې قبلي کې نه ولې د قبولیت عمل لپاره شرط ایمان دی ایمان نه بس خبره یریدون دی به اراده لري ان یخرج چې دوزه سو
من النار د اور نه وما هم او حال دا ده چې نه به یې دي وتونکي د دې اور نه ولهم د دې لپاره عذاب د همیشوالي وي والسارق غل والسارقة او غله ښځه فقطعوا کټ کوي ایدیهم لاسونه د دې ایدیهما دواړه لاسونه دواړه سو لاسونه د دې دواړو لاسونه جزاء دا بدله ده په سبب د هغه څه کسبه چې دي کړي نکالا عبرت ته د طرفه د الله نه چې د یو نه لاس کټ شو بل بغلا نه کوي والله عزیز چې کړی عبرت ته د طرفه د الله نه او سره الله پاک عزیز هغه کوي تاسو په ملیله وکړه څه شی هغه مرتده هغې باندې پوه هغې د نبي علیه السلام کا قانون نعوذ بالله کالا قانون لاس کټ کول پکې د ترتۍ لور نو ته به څه پوهېږي چې لاس کټ کول پکې نه دا شو کې مو کې دا خو الله پاک د دې لپاره د کړي په دې کې حکمت ته خپل ته د یو نه لاس کټ کا بل تندې ها نه دې خو دې لکه کالا قانون دې نه یو خو لکه وایي دا دغه چې دی که نه دا دې ویلي دا دې به کوم سړي غول خوړلو خو لکه دې وي چې دا بولقې پکې چا راوستي او دا دغه دغو احکاماتو ته ګوري که نه انسان لاس کټ کول دا وایي جایز دي نو دا دلته کې دا فسادونه ده په دې کې خو حکمت دا ده چې یو دا ویني بل بغلا وکړي یو قتل وکړي او ته قتل کې هغه قتل وکړي په مخه قتل د چرګوړي نه آسان دی د چرګوړي د قتل ګران دی ځکه هغې به 300 روپۍ ورکړي او انسان هغه آسان دی هسې دی په دې باندې پوه فمن تاب من بعد ظلمي هغه چې څوک چې توبه وکړه وروسته د ظلم نه واصله او څه وکړه اصلاح وکړه فإن الله قد بېشکه یتوب علیه توبه به قبوله کړي الله پاک ده ان الله غفور رحیم ګوره یو سړي غلا وکړه او دا بیا توبه هم وکړه خو دا توبه قبلولي په اعتبار د آخرت سره دي دلته به ترې لاس کټ کېږي خبره ختمه په دې باندې پوهې ولې غلا کوله چا ورته علم تعلم ته د پته نشته چې ان الله بېشکه الله پاک له د الله پاک دپاره باچایي د اسمانونو او ځمکو يعذب من یشاء ويغفر لمن یشاء عذاب ورکوي چاته چې وغواړي او بخښنه هم کوي چاته چې وغواړي خو چې کلمې ویلې ګورې ابا والله على كل شيء قدير یا په دې نور باندې هم کولی شي چې دغه یې خو نه کوي قدرت یې یا ایها الرسول ای پیغمبر لا يحزنک غمجن دي نه کې تعالی هغه کسان چې جلدي کوي په کفر کې من الذين دا هغه کسان قالوا آمنا بافواههم دی وایي موږ ایمان راوړی په خلق خپلو سره وایي ولم تؤمن ایمان نه راوړي زړونه د دي کفر کې کله مسلمانان کله موږ مسلمانان یو کله وایي دا کوسه ډب په دې باندې پوه ومن الذين هادوا او دا هغه کسان چې یهودیان سمعون غوږ دي دروغو ته سمعون دي غوږ دي لقوم د پاره د قوم بل دروغو ته څنګه غوږ دي عبد دغه ابن سوریه په دې باندې پوه شي تورات کې خو دې دغه کړي وکنه تحریف پکې کړو د نبی علی السلام صفات دي تلل کړو درجه آیاتونه او دې بده غورو دروغو ته غوږ دل ولم یاتوک دیرات لنه کوي تا ته یحرفون الکلمه دا نه د دینه مراد منافق دي تا ته مو غوږ دي او نور تم دي تا ته غوږ کې دي ستا په مجلس کې منافق بیا لار شي یهودیانو پسې لقوم آخرین هغو ته غوږ کې دي هغو ته ستاسو خبرې وکړي جاسوس چغل خور لا يدخل الجنة قطات چغل خور به الله پاک جنت ته نه داخلي که مسلمان جو څه وخت پس پیدا یحرفون الکلمه دی بدلی کلمې من بعد مواضعه ورسته ځایونه خپلنه په یو ځای باندې ځایونه خپل نه څه کوي کلمې بدلی څنګه بدلی ابن سوریه وی دو کسان زنا وکړه کسان وی د موږ سنگسار کو ابن سوریه نه ته پوښتنه واغوي ته سنگسار وکم په تورات کې نشته نه ته هغه مونږ پتا فیصله نه کوو مونږ زو ادا دوانه با په نبی علیه السلام ته بوزو ایو هغه باندې مونږ درکو چې ال ترالو جو هغه خو دی ابن سوریه دی مالدار ته وی هغه ابن سوریه دالو علی موراغو هغه پیسو والا مولانو هغه زده سر نور چنی منی مو کنه چنی چوته دا لاندې قسم ټول پیسې هغه ستوره دی مالدارونه جوې زې تاسو خپل تلاش کو کته درو کمی ته تو کنه درو نه مې لګا غینه سوق مرینا سل کوړي دي خو کته درو کمی ونه کو بیا ما منی دی وای یقولون دی وای دغه ابن سوریه د لیاو د کسان چې دي وین اوتیتم هذا کچر درکړی شو تاسو ته دا په خضوع واخلې کدوري د توي جو سیدا ویل لم تو کچرتی در نکړی شو تاسو ته دا
فاحذروا بیا یې پرېږدئ که دورې درته ونه وي او سنګساري کوي بیا یې مه منئ په دې باندې پوه شئ نو دې دا تعریف کوي تحریف دا دی ښه ومن هغه څوک چې اراده وکړي الله پاک او د هغه چا چې اراده وکړي الله پاک فتنه ته د ګمراه کولو د هغه فلن تملک هېچرې مالک نشته له د ده دپاره هېڅوک مالک نشته د ده دپاره د الله پاک نه شینده شي اولئک کچرې درکړی شي تاسو ته هزاده یعنې ما تاسو ته ویې کوي چې که دورې په دې باندې پوه شئ خو ټیم ختم دی غوږ ورته زرګ دی تاسو که نه پس واخلئ دې دورو خو مې درته دا تفسیر دی راځي نور دغه لفظي ترجمه وکړئ که تاسو له دغه دا کړی شوي دا واخلئ که د درو کمې وکړو جو ومنئ که د درو کمې ونه کړو او وایي چې په کاڼو یې وولئ نو بیا مه منئ فاحذرو پس منه شئ د نه